إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. زما محترم استادانو ملګرو، ما چې تاسو مخکې کم آیاتونه تلاوت کړ، الله رب العزت صفات د مؤمنانو سورة البقره آیاتونه دی اولنی ذکر کوي. الف لام میم الله فیږي په معنا د حروف ذالک الکتاب، دا کتاب چې لا ریب فیه هیڅ شک نشته په دې کې هدن هدایت دی للمتقین د فار د متقیانو. شاته اجمالی بیان وکړه، دلته اوس تفصیلی بیان کوي چې په دې کې هدایت د فار د متقیانو مؤمنین کم کسان دي. الذين دا ها کسان دي یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب په غیب سره، یعنی په غیب سره په الله ایمان نه وړي، یعنی شرک نه کوي، په یو واحد یو الله باندې ایمان نه وړي. او ويقيمون الصلاه او پابندي کوي د مانځه کوم مونږ چې الله پرس کړی دی. الله رب العزت پنځمه فارق ذکر کوي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. یقینا مونږ چې دینو دا په مسلمانانو باندې پرس کړی شوی دی په خپل ټیم باندې، یعنی دا پر شوی نو هغه مطابق پکار دی. ومما رزقناهم ينفقون، او هغه مال چې موږ ورکړی دی نو هغه به د الله په لار کې خرج کوي، په جهاد مدرسه کې به خرج کوي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون، او ایمان بروړي په هغه چې نازل شوی دی تا ته، یعنی قرآن نازل شوی دی او په هغه چې مخکې ستانه او په آخرت باندې به یقین لري. قرآن کې الله رب العزت په ډیرو ځایونو کې صفات د مؤمنانو ذکر کړي. سنت وکي موږ اشاره وکړو، مؤمن بنده چې کله خپل الله ته یعنی د شپې خپل تیاری راغوړي او د کله ود کیږي نو د لکه څنګه د خپل الله سره د څنګه معاملاتي. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، دا یا په سجده کې یا په قیام کې یا په رکوع کې او یا په ذکر او اذکار کې. ام هو قانت انا الليل ساجدا وقياما، یا په رکوع کې یا په سجده کې او خپل الله ته جړاګانې دعاګانې کوي. او الله پاک په قرآن کې فرمایي چې دی مؤمنان ولې دا کار کوي؟ يحذر الاخرة ويرجو رحمت ربي، د آخرت نه یریږي او د خپل رب د امید تمه ساتي چې الله به ما په د قیامت د سختونو باج کی، د قبر د عذابونو به می باج کی، او خپل رحم او خپل د غبر باندې د قیامت پر ورځ راووري. او په ډیرو ځایونو کې د مؤمنانو صفات ذکر شوي دي. الله پاک فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته لا تزول قدم عبدي، چې د بنده قدمونه به د یو ځای نه لکه بل ځای ته ورځ د قیامت ورغلي تر دې چې دینه یو څو خبرو ته پوښتنه نه شوي. د عمر په باره کې بدینه تپوس کی فيما عمره افنا، عمر می د کړه په سکه تیر کو. بل تپوس بکیږي په ځوانۍ کې فيما شباب ابناه، ځواني می در کړه په سکه تیر کړه، د الله په عبادت کې تیر کړه او کنا په لهو لعب کې تیر کړه. او دریم سوال به کوي وعلمه ماذا عمل به، علم می در کړه پوهه می در کړه. ابو الدرداء رضی الله عنه فرمایي چې دا سوال دردون کې د علماء ولا چې الله به قیامت پر ورځ دیونه سوال کوي چې علم می در کړه تا په دې باندې څومره عمل وکړو. او بل به کوي چې وعن ماله من اين اكتسب، لكم ځنه دې ګټلو، وفيما انفقه بیا چرته خرج کړو. نو الله پیغمبر فرمایي چې دې تبوسونه بکیږي د قیامت پر ورځ باندې. او بیا الله بل ځکه فرمایي چې هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دا صفات چې پچا کی وي او پچا کی نه وي دا برابر دي؟ نو الله فرمایي چرې نشي کېده. مؤمن بنده د خپل الله نه یریږي، خپل الله ته فضیلت دی له متمعلوم د ذکر پاسېدل د شپې خپل الله ته ولاړ دی او ذکر او رکوع کوي په سجده کوي او دا امید او تمه ساتي چې الله رب العزت به په ما خپل رحم وکړي د قیامت پر ورځ او د خپل قبر او د جهنم د عذاب نه به مې وساتي. نو دا د مؤمنانو
صفات ذکر کوي او سورۃ الانفال کې د دې ډېر صفات ذکر کړل دي چې بعضې ته کې موږ اشاره وکړو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم یقینا د مؤمنان ها کسان دي کله چې یاد شي نوم د الله نو یریږي زړونه دي. و اذا تليت عليهم آیاته او کله چې په دې باندې بیان شي آیاتونه د الله یعنی څه مطلب د بیان د قرآن وشي مبلغ یا عالم مو د قرآن بیان وکي او د سره سنه سپوی دی په هغه سوچ وکي نو دا مؤمن دی چې په دې باندې عمل کوي. نو دې صفات الله په دې قرآن بیان کړي دي. وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب بل یو صفات دار چې په خپل رب باندې به توکل کوي په اکثریت سي بنځي ځکه چې لکه ډېرې برقې نن سبا زمانہ کې دي نو خپل قرآن او خپل عالمانو ته رجوع کوي. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين هم المؤمنون حقا دا غیر رښتوني مؤمنان دي. الله دې تصدیق کړی سورۃ